ځمکه باندې مختلف قسم خلک اوسېږي. څوک د یوې نظریې سره تعلق ساتي، څوک د بلې نظریې سره تعلق ساتي، لیکن د منځ په شانتي یو اهم عبادت چې د ایمان د راوړلو نه وروسته اهم عبادت دا منځ دی. هغه منځ چې هر یو کس پوهېږي په دې خبره باندې چې سړی د امام سره یو رکعت ورسوي، آخري رکعت له راشي یو رکعت ورسوي، نو دا داسې ده ګویا کې دا ټول منځ د امام سره وکړو، د امام سره شریک شو. لیکن چې ځان ته یو کس ملا وي او د عوامو نه هم بېکاره وي، داسې خبرې کوي چې یو سور امي چې بلکل پسې پوهېږي نه، هغه ته هم دا پته وي چې که زه د امام سره یو رکعت ورسوم دا داسې ده لکه ما د امام سره ټول منځ کلی، ما له الله د ټول منځ ثواب راکوي. لیکن د دې دا خبرې تاسو واورئ، خو هغې نه بعد بیا زه تاسو ته دوه جواب ردې کوم، یو عقلي او یو نقلي. خامخا تاسو دا واورئ. دا کم انسان چې جمع ولاړه ده او هلته دی لګی دی اودس کوي او څلور رکعاتو مونځ دی، څو رکعاته مونځ دی؟ مثلا څلور رکعاته مونځ دی، ماسپښین دی یا مازدیګر دی یا ماسخوتن دی، او دی هلته اودس کوي لګی دی او ده ته ښه پته ولګېده چې زما نه دوه رکعاته تلي دي، دوه رکعاته تې څه شوي ځکه ویې کته هلته نه لګیا دی اودس کوي، را روان دی، پته ورته ولګېد دوه رکعاته ما نه تلي، یا ګړۍ ته یې چوکته اندازه ولګېده چې په قاعده ملګري ناست دي دوه رکعاته رانه دی چې نیت تړي څنګه یې تړي څه وایي څه وایي څو رکعاته مونځ کوو؟ څلور رکعاته مونځ په دې حضیر امام پسې، په دې حضیر امام پسې دوه رکعاته کوي که څلور کوي؟ دروغ یې ویلې که نه؟ د دروغو نه مونځ شروع شو د الله بنده. هغه اولنۍ خبره خو مې چې راته کړې وه خو دا وه چې د بدعت نه مونځ شروع شو. ده سره اوس څه کوي؟ دې کذاب سره جومات ته راغی او دروغ وی لګیا دی، ښه ورته پته ده چې دوه رکعاته رانه تللي دي او وایي څلور رکعاته فرض مونځ کوم په دې حضیر امام پسې. لکه د الله بنده حضیر امام پسې ته دوه رکعاته کې دا نیت به اوس ښه څنګه تړي؟ مولوي صاحب دا چلو تاسو د دې دا مسله واورېده، نو په دې باندې خو سور امي هم پوهېږي چې دا مسله غلطه ویلې ده او ګډې وډې ویلې دي. خو لیکن بیا هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرک الصلاة. کم یو کس چې د امام سره یو رکعت آخري رکعت ومونده، د جومات ته راغلی دنه نور مونځ شوی دی، آخري رکعت له ځان نه ورساو، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي فقد ادرک الصلاة. دا داسې ده چې ګویا کې دا امام سره ټول شریک شه، داسې نه ده چې هغه درې رکعاته چې کم تلي مطلب څلور رکعاته مونځ دی او دنه درې رکعاته شوي دي او دا راغلی امام سره ودرېد په آخري رکعت کې. نو چې کله د امام سره ودرېد په آخري رکعت کې، نو دی خو وایي ټول هغه درې رکعاته ختم شو، هغه درې رکعاته چې کم د دنه تلي هغه ختم شو، دا به د یو رکعت نیت تړي، یا به د دوه رکعاته تلي نو د دوه رکعاتو نیت په تړي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې آخري رکعت یې ورساو نو فقط ادرک الصلاة. دا داسې ده ګویا کې چې دی د اول نه شریکي. دویمه عقلي جواب دا دی، دا خو نقلي حدیث مبارکو، عقلي جواب دا دی که چېرته یو سړی دا څلور رکعاته د ماسپښین مونځ کوي او دا راشي د دنه دوه رکعاته مونځ شوی دی، نو دا به د امام سره آخري دوه رکعاته رالی او د امام سره ودرېد آخري دوه رکعاتو له. اوس که دی دوه رکعاته مونځ امام سره کوي، نو امام خو بیا دوه رکعاته چې کله وشو د امام خو څلور رکعاته پوره شو، نو هغه به سلام وګرځوي، نو په کار دا چې دا سړی هم سه بیا سلام وګرځوي، دوه رکعاته ځان له وکړي. خو لیکن خلک سلام نه ګرځوي، چې کله امام سلام وګرځوي دی پاسې دوه رکعاته خپل پوره کړي، دوه رکعاته نور نوی نیت نه تړي، اقا زوړ نیت باندې دوه رکعاته نور وکړي او دوه رکعاته پوره کړي. او کم ډک رکعاتونه چې تللي امام سره هغه دوه رکعاته تش وکړي د ماسپښین چې کله راشي یا مازدیګر، او دا دوه رکعاته مونځ د دنه تلي او دوه رکعاته مونځ د امام سره ورسوي، نو دوه رکعاته تش کم چې تش رکعاتونه دي هغې د امام سره ورسول. اوس دا دوه تش رکعاتونه چې در امام سره وکړه، اوس په دې پاسې دوه رکعاته به ډک کوي، نو ګوره که دا دوه رکعاته هغه تلي دي چې هغې له به ځان له نیت کوي، نو په کار دا وه داسې مونځ څوک نه کوي چې دوه رکعاته اوله تش وکړي او بیا دوه رکعاته ډک وکړي.
بلکې خلک اول دا کوي چې اوله 2 رکعاته ډک کوي بیا 2 رکعاته تش کوي په دې باندې تعامل له دغه شان د حدیث مبارک کې دی لیکن وسکا یو سړی وای چې اوله به سړی 2 رکعاته کوي بیا ور امام سلام ګرځي بیا 2 رکعاته کوي د ماسپخین منځ خدا سي نه دی 4 رکعاته فرض چې 2 رکعاته بزان لکېږي 2 بزان لکېږي 4 رکعاته خلک په یو ځای کوي نو د دره خبره چې ځان له نیت پتړي دی او د دروغ لري من شروع کا دا خلک د امام ابو حنیفه رحمه الله دا رنګ د فقهي کتابونو چې کوم دی په ټولو کې دا مسله شته لیکن دی غریب صرف او صرف بیانونه او د خپل ویډیو د مخته کېدو لپاره په منځ پسې دا رنګ په نوري مسائل چې په جریب باندې مسه کیږي په هغه پسې دا رنګ رب الدین شو نور داسې ډیر شي مسائل دي چې خالص علماء مسائل هغه مسائل دیو د عوام من سره وړي ولی د خپل شهرت لپاره نو داسې خلک د نه دا د دې ویډیوګانې د خلکو اوري یو دا دی بل مفتی منیر شاکر دی دغه رنګ نور کسان دی دیو چې هغه په جریب باندې مسه په دی ورځو کې جریب باندې به مسه کې په جریب باندې مسه نه کې کم کس چې په جریب باندې مسه کوي او دا یا امامي یا دارنګي مسه په جریب باندې کوي نو نه خپل مسکیږي او امامي نو نفس المقتدیانو مسکیږي څوک چې په جریب باندې مسه کوي دیو جنا د داسې خلکو نه ځان وساتئ